بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند پښتنو ورونو خويندو په جمع السلام علیکم. څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې د وخت کرونا یو وبا په ټوله دنیا باندې خوره شوې او ټوله دنیا کې هغه تبعی خپل مچاوي لګیا ده. نو پاکستان هم هغه کرونا وبا د وجې نه متاثر دی. حکومت چې کوم دی چې په دې لاک ډاون کې دا لاک ډاون د تاسو او د تاسو خاندانونو ژوندۍ بچکولو لپاره حکومت کې تاسو ژوندګیان تاسو خاندانونو ژوندګیان حکومت ته عزیز دي. د هغې لپاره د حکومت د لاک ډاون کې د سختې فیصلې اخلي. حکومت چې کوم حفاظتي تدابیر تاسو ته ښیي په هغې باندې عمل وکړئ او که په هغې تاسو عمل ونه کړو نو سبا به ستاسو خاندان ته ډېر غټ نقصان به میلاو شي او تاسو ته به ټول عمر د پښیمانۍ سبب به تاسو به ټول عمر ارمان وکړئ چې کاش موږ د حفاظت کړی چې زما د کور ته د مرض نه وي راغلی او زما کور زما خاندان دې نه محفوظ وي. په دې وجې نه تاسو ته پکار چې ماسک استعمال عام کې لاسونه یو بل سره ملاول دې وخت کې مه کوئ او یو بل نه 2 فوټه فاصلې کې اوسئ. صابون سره لاسونه زر بیا وینځئ او سینیټایزر استعمال کوئ. په دې حفاظتي تدابیر باندې که تاسو عمل وکړئ تاسو هم محفوظ یئ، ستاسو خاندان به هم محفوظ وي او تاسو به ټول عمر د ارمان او د افسوس نه هم بچ به پاتې وشئ. دا حفاظتي تدابیر دا لاک ډاون دا د وقتي طور باندې دا د یو څو ورځو لپاره لږ وخت به دا کرونا وبا ختمه شي. انشاءالله نه به لاک ډاون وي نه به دا چې کوم حفاظتي تدابیر دا وي او انشاءالله بیا به موږ همغسې زوړ څنګه زموږ د اسلامي اقدارو زموږ د پښتنو کوم رسم و رواج هغې مطابق به موږ خپله زندګي انشاءالله تېرو به او چې زندګي نو دغه زندګي به تېره کړو نو خپل زندګي خپل خاندان باندې رحم وکړئ او دغه حفاظتي تدابیر باندې عمل وکړئ چې تاسو هم محفوظ وي او ستاسو خاندان هم محفوظ وي. ظفرالله انصاف ټایګر فورس اکټیویسټ، شکریہ. السلام علیکم.